امریکې په ایران باندې حمله وکړله او د دنیا د ټولو نه خطرناک بمونه بنکر شیکن 57 دای پیوشتي دي. دا د دنیا د ټولو نه هغه خطرناک بمونه دي چې په تاریخ کې په پیله ځل دا په ایران باندې چیک کړی شولو او دا د امریکې دعوه ده چې دا په ځمکه کې زیر زمین چې کوم تیخانو کې دوی نیوکلیر څیزونه ایښي دي، بمونه ایښي دي، هتیار ایښي دي، هغه یې نشانه کولو. دا په دې وجه که تاسو ته یاد شي ایران د نن نه یو میاشت مخکې یو ویډیو جاري کړی وه چې هغوی ښودل چې زموږ سره زیر زمین داسې تیخانې موجود دي چې په هغې کې زموږ سره نیوکلیر هتیار او مختلف جازونه بمونه موجود دي. نو امریکې ته یره پیدا شوله چې که دا سړی ما اوس کنټرول نه کو نو دا سړی سبا زما ګریوان ته لاس راچوي او هغه حیرانه شوه چې سره د دومره پابندیو څنګه ایران دومره تکړه شولو چې دغه بمونه یې جوړ کړلو. نو امریکې دغه سټیپ واخیستو چې په هغوی باندې د دنیا د ټولو نه خطرناک بمونه راوغورځل او بیا په دغه جنګ کې د پاکستان کردار چې پاکستان د وخت د سره دا نارې وهلې چې موږ د ایران سره ولاړ یو هغه ودرېدلې. نن تاسو وکتل چې څنګه امریکې حمله وکړه، وی هم مذمت کرتے ہیں. نو دغه د مذمتونو کار نه دی، پکار وه چې که په تا کې غیرت وی چې تا اوس دا اعلان کړی وی چې موږ ورسره بالکل ملیټري چې کم دی دا هم ورسره ولاړ یو، په هر سټیپ په هر قدم ورسره ولاړ یو. خو غلام ابن غلام ابن غلام ابن غلام ملک څنګه د هغې سره ودرېدی شي؟